نو زمونږ او ستاسو مخې ته ډېر سخت پړاوونه را روان دي. په هغه پړاوونو کې یو پړاو چې دی هغه تله د میزان ده، چې تله د میزان به کېښودلی شي او په دې کې به انسانانو عملونه تللی کېږي. او په یو روایت کې داسې راغلی چې په دې کې به انسانان تللی کېږي. نو ذهن ته سوال راځي چې تله د میزان دا په څه باندې درنېږي؟ دا کوم عملونه دي چې سړی په دنیا کې وکړي چې په هغې سره تله د میزان الحسنات هغه درنېږي؟ اول سبب چې په هغې سره تله د میزان درنېږي په ورځ د قیامت باندې هغه توحید عقیده ده. کوم سړی چې د توحید عقیده لري او دای چې عزت ورکوونکی الله دی او بچی ورکوونکی رب العالمین دی، نو دغسې انسان به تله د میزان په ورځ د قیامت باندې رب العالمین درنه کړي. دویم سبب چې په هغې سره تله د میزان درنېږي بذکر الله عز وجل، د الله په ذکر باندې. څوک چې د الله ذکر کوي، لکه حدیث کې راغلی دی، امام بخاري په خپل صحیح کې 4 کرته راوړی دی، د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی چې کلمتان حبیبتان، دوه کلمې دي چې زموږ الله ته ډېرې محبوبې دي. خفیفتان فی اللسان، په ژبه باندې د هغې ویل چې ډېر اسان دي، خو ثقیلتان فی الميزان، په تله د میزان کې ډېرې درنې دي او ډېرې درنې پرېوځي. هغه دا کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا کلمه چې څوک وایي د ورځې 100 کرته، نو په ورځ د قیامت باندې به رب العالمین د دې انسان تله د دقې د وجې نه څه کې هغه درنه کړي. په روایت کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم به د سهار د مانځه نه وروسته او د ماښام د مانځه وروسته به 100 کرته چې کوم دی دا ذکر هغه کوو. نو کوم انسان چې دا دعا وایي، رسول الله فرمایي په ورځ د قیامت باندې به د انسان نه په اجر کې څوک هم اوچت نه، مګر هغه کس به د ده نه په اجر کې اوچت دي چې هغه د دې نه دا دعا هغه ډېره ته څه کړي هغه لوستلي. ځکه روایت کې دا راغلی د میمونه رضی الله عنها وایي ما د رسول الله سره د سهار مونځ وکړ، رسول الله کور ته لاړ او زه مقص په خپله مصلا باندې ناست وم او ذکر مې کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او راته ویل چې یا میمونې ته اوس هم ناسته؟ ما ورته ویل هو. وی الا اخبرک بافضل الذکر، ایا زه تا ته په یو غوره ذکر باندې خبر نه در کوم چې کله هغه ذکر ته ووایې د مانځه نه وروسته نو ستا دومره اجر کېږي لکه ته چې د سهار د مانځه نه د اشراق د مانځه پورې هغه کښېنې، د سهار د مانځه پورې کښېنې، اشراق د مانځه پورې. هغه دا دعا ده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. کم انسان چې د سهار د مانځه نه وروسته دا دعا ووایي، رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د دومره اجر کېږي لکه د سهار د مانځه چې وروسته دا سړی ناست په اسکارو باندې تر اشراقه پورې. دومره اجر زموږ رب العالمین د انسان ته څه کوي هغه ورکوي. نو دا دویم سبب شو چې په دې سره تله د انسان درنېږي د الله ذکر دی. دریم سبب چې په هغې سره تله د میزان الحسنات څه کېږي هغه درنېږي، هغه دا دی چې اخلاق حسنه، چې کوم انسان کې ښایسته اخلاق څه هغه موجود دي، څه په کوم انسان کې چې کوم څه هغه ښایسته اخلاق موجود دي، نو د اخلاق حسنه په وجه باندې هم تله د میزان درنېږي. اثقل الشیء فی الميزان، رسول الله فرمایي ډېر دروند چې په تله د میزان کې تمامېږي په ورځ د قیامت باندې هغه ګوره اخلاق دي. د قیام اللیل او د روژې نیول هم ګوره دا ډېر درانه تمامېږي اخلاق حسنه په تله د میزان کې. او بل سبب چې کله د مؤمنان د مسلمانانو په جنازې پسې څه شي هغه روان شي، یو مؤمن د مسلمان په جنازه پسې څه شي هغه روان شي په دې دنیا کې، رسول الله فرمایي تر دې چې د قبر پورې دا ویسي او دفن یې کړي، نو دغسې انسان به زموږ الله په ورځ د قیامت باندې د احد د غر په اندازه باندې یو 2 غرونه د اجر ورکړي او په دې تله د میزان کې به الله واچي او په دې باندې الله رب العالمین د انسان تله د میزان حسنات څه کوي هغه درنوي. بل سبب چې په هغې سره تله د انسان درنېږي په ورځ د قیامت باندې د میزان الحسنات هغه دا دی کله چې د مؤمن سړي بچی هغه وفات شي او په دې باندې صبر وکړي نو رب العالمین به د احد د غر په اندازه باندې اجر هغه ورکړي. اتم سبب چې د هغې په باره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بخین خوشحالي ده دپاره د هغه انسانانو چې دا 4 کلمات په دنیا کې ویلي چې د دې په وجه باندې الله رب العالمین تله د میزان درنوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چا چې دا کلمات ویل نو تله د میزان په دې سره هغه درنېږي. نهم سبب چې په هغې سره تله د میزان درنېږي هغه صدقه ورکول دي. کم سړی چې صدقه ورکوي یو معمولي صدقه ورکوي خو اخلاص سره یې ورکوي، اخلاص پکې موجود وي، نو د دې انسان هم تله د میزان په ورځ د قیامت باندې څه شي الله رب العالمین به یې درنه کړي او د احد د غر په اندازه باندې به الله دا معمولي صدقه غټه کړي. دې د وجې نه یو عالم وایي په ورځ د قیامت باندې به چې کوم دی دا وړې صدقې چې کوم دی په تله د میزان کې وراچولی کېږي. څه به کېږي؟ په تله د میزان کې به وراچولی کېږي. وایي کله چې زما کوټې ته طالب العلم ودرېږي د مدرسې او زما نه مطالبه وکړي په باره د وظیفه کې چې وظیفه راوړئ نو زه ورته سمته ډوډۍ ورکوم، ځکه چې دا وړې صدقې هر کله په میزان حسنات کې اچولی کېږي. نو داسې نه چې په ورځ د قیامت باندې الله رب العالمین دا صدقات وراچي او زما د ډوډۍ پکې نوم رای نه شي، نو دې د وجې نه زه طالب العلم نه څه ورکوم هغه پوره ډوډۍ هغه ورکوم. لسم سبب چې په هغې سره تله د میزان درنېږي الدعاء من الله، د رب العالمین نه چې کوم دی دعا غوښتله نو دا 10 اسباب شو چې په دې سره تله د میزان څه کېږي هغه درنېږي. نو پکار ده چې موږ او تاسو دا 10 اسباب څوک هغه اختیار کړو. ځکه عایشه رضی الله عنها ته نبی علیه السلام ویلو چې یا عایشې
عائشه رضی الله عنها ورځ وجړل رسول الله تعالی ولد وجړل یره د جهنم سختۍ می جوړي د جهنم دا اور می جوړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې هل تذكرون اهلكم يوم القيامه آیات ته به خپل اهل په ورځ د قیامت باندې یاد کنه وای در یاد رسول الله تعالی یا عائشه واما في مواطن الثلاثه فلا ارچ درې زینې په هغه کې به تماته نه راځي سنن ابو داود کې حدیث دی یو عند الميزان کله چې تر د میزان کې خودل شنو په دغه وخت کې ما خپل اهل نه یاد ابو بکر او عمر به مرته نه یاد اخر دوستان به ما ته څنګه هغه برته نه یاد نو چې د الله پیغمبر د خبره کوي نو یقینا چې ګوردا ډېر سخت وخت دی چې کله تل د میزان کې خودل شي او په دې کې څنګه تاسو اعمال تل کېږي ان شاء الله به د دین وروسته تل د میزان کې به نور خبره کېږي وبالله عز وجل التوفیق